څلورمه مسله چې ته کله بازار کې دکان کې ناسته او تعالی یو کس موبایل وروړو یا بل قیمتي سیز یې وروړو چې بای دا زه خرڅومه، نو کو تا ته یقین وي چې دا سیز د غلا دی، ځکه د 10,000 روپو سیز دا وي چې 2,000 کې خرڅومه، کو تا ته یقین وي نو بیا تا ته د دې اغستل او دا خپل استعمال کې راوصل جایز نه دی. او قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناه کارونو کې به د یو بل سره مدد نه کوي. چې تا ته د غلا سیز واغستو کنه نو هغه ته یو قسم ډاډ میلو شو، اب ازي بل ځکه بغلا کې تعالی به را رسي، نو د دې استعمال جایز نه دی. کو تا د اغستلو په وخت کې تا ته علم نو چې دا د غلا دی، واده غستو بعد کې رته علم شو چې دا سیس خود غلا دی، نو کو مالک معلوم هغه ته واپس کا خپل پیسې ته والا، او کو مالک هم غیب دی نو بیا خپل استعمال کې نشه راوستي، د مالک د طرف نه به صدقه کې فقیر لبه ورکه، خپل استعمال کې به هم نشه راوستي، ولنا عند الله مجرمه. یکی غور کا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من اشترى سرقه وهو يعلم انها سرقه فقد اشرك في اسمها. یو سړی د سیسیز واغسو چې د پته را چې دا د غلا دی، نو دا د غل سره په ګناه کې بالکل برابر شریک دی. نو بای تاسو دکانداران به پکې د خیر خوای په بنیاد دا مسلې چاته پوسم کړو، وضاحت هم وکړو چې د سیسیزونه بالکل وانه او لګي و یاروا چې دا سړی تا ته پته ده چې غل دی، بای ګوره زبستا خلاف شکایت وکم دا چلونه مکوا، د خیر خوای په بنیاد شکایت یې مکوا، خو اسه او یاروا چې دا آینده د پاره د غلط حرکتونه کړي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین.